یو بل سوال کړی دی چې یو کس دی هغه واده کړی و په هغه وخت کې جوړ و 2-3 بچي هم دي اوس په هغه باندې د جنون حالت راغلی دی یعنی لیونی شوی دی اوس پلار یې وایي یعنی د دې هلک پلار وایي چې دا مناسبه نه ده چې دا لیونی شو او دا ښځه د نوجوانۍ په حالت کې ده نو غواړي چې دا د بل زوی ته په نکاح کې نو شرعاً مسله دا ده چې کله د ښځې خاوند لیونی شي او داسې لیونی شي چې هغه د ښه او د بد تمیز نشي کوی او د هغه لیونتوب داسې حد ته ورسیږي چې هغه مثلا کور کې وخت نشي تیروي یا کور کې وخت نه تیروي یا د کور والا سره وخت نه تیروي او د علاج معالجې بندوبست هم نه کیږي یعنی په دې باندې علاج معالجې سره هم نه کیږي نو بیا دغه صورت کې ښځه د حق لري چې هغه د خپل خاوند نه ځان جدا کړي او فسخه د نکاح وکړي فسخه د نکاح به بیا داسې کېږي چې هغه به عدالت ته رجوع کوي چې په هر ځای کې محکمه وي او په هغې کې قاضي وي نو عدالت ته به رجوع کوي عدالت به تحقیقات کوي چې کله تحقیق سره دا معلومه شوه چې واقعي د دې زنانه خاوند لیونی دی نو هغې به بیا فسخه د نکاح راولي بیا د هغې نه پس دغه زنانه چې بیا هر چا سره واده کوي نو کوی شي یو بل سوال کړی دی وایي چې په جوماتونو کې بعضې څلور ګوټه د حوض په شان ځای جوړ شوی نو یو خدای چې لاسونه مثلا صفا نه یو دای چې نجاست ور باندې نو لاسونه خو مثلا دام د چې ګرد و غبار ور باندې نو لاس صفا نه ده او ګرد و غبار سره لاس نه نجس کیږي کاغه د په د حوض په اوبو کې دنه کې او د سپکې او په پیرخلې نو دې سره هغه وب نه نجس کیږي یو دای چې مخ کې نجاست په وو به مثلا صفا کړی ده او لاس دنه کې نو بیا هم نه ګنده کیږي یو دای چې بالکل ظاهري نجاست ور باندې او داسې بسوګ نه چې ظاهري نجاست په لاسونو باندې او هغه په دې حوض کې چې عام خلک دا غین او دس کوي نو د پاغي کې لاس دنه کی خو به هر حال که چرته د حوض بالکل وړو کوي د لس په لسه شرعي غزونو نه هم کمی او پاغي کې مثلا چا لاس نجسو نجاست ور باندې او په د لاس دنه کنو بیا غوبن نجس کی او پاتې شو نسوار نو نسوار خو باغ حوض کې سوګ نه توي بلکې داغه په یو طرف کې بځای جوړي التبه توکي خو بل فرض کې چره نسوار چا په د حوض کې ټوکړه نو نسوار سره هغه وبن ګندګي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته یو سوال کړی د پیریانو باره کې نو کم ځای کې کم کور کې چې د سورۃ مزمل تلاوت کیږي نو هغه کور ته جنات ناراضي او یادا چې چا باندې وینو تاسو د سورۃ مزمل تلاوت کوي او به شوف کوي ان شاء الله چې بیا به ناراضي ورته بل سوال کړی دی وای د جمعې اول اذان سره خرید او فروخت منه ده که دویم اذان سره ټول فقهای کرامو نقل کړی دي چې اول اذان سره خرید او فروخت او د دنیا په کارونو کې نور مشاغل دا بندي او سړی به زر ځان رسي خطبه اوریدو ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته یو مخکې سوال کړو د دم په اړه کې چې یو کس باندې دم لازم شوی نو دم د پاره دا ضروری ده چې هغه په زمین حرم کې ذبح کیږي او چې الته سوق نه نو فی الحال په لازمی نه ده چې سوق مثلا د دې زینت للعمره ته او یا مثلا حج تتل یا الته سوق پیدا کې چې په هر وخت کې وي هغه ته پیسې ورکي او د دې د طرف نه یو ګډ یا چيله ذبح کی بس
ذمہواری ادا کیږي. یو بل سوال کړی دی چې جمعات کې چې کوم د استنجا ځایونه جوړ شوي او الته سړی استنجا ته داسې طریقه باندې کینی چې شا دغه ته راځي قبله ته، دا منع دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. تاسو د اودس ماتولو په وخت کې مقبله ته مخ کوي او مشا کوي، نو مخ او شا دواړه منع دي. بل سوال کړی دی چې دا سکس ته دکان ورکول چې هغه کمپیوټر یې او خلکو ته غانې باجانې اچي، نو دا سکس ته دکان ورکول دا د هغه سره په ګناه کې مدد کول دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی ما یو کس نه موبایل اخیستی او ما ته وی چې دا جوړ دی او 50 روپۍ افغانۍ ما سره پاتې، اوس چې زه ګورم هغه موبایل خراب دی، نو هغه 50 روپۍ په ما حق کیږي، نو ستا پیدا حق کیږي چې ته ټول موبایل ورته واپس کړي. هغه 50 روپۍ سکه ټول موبایل ورته واپس کړي. چې تا پکې عیب پیدا شو نو شرعي مسله دا ده یا به سره د عیب نه اخلي په ټولو پیسو هغه 50 به ورکړي، او کوي چې واپس کومه نو مکمل به واپس کړي. دا جایز نه دی چې ته د بعضې پیسې ستنې کړي. بل سوال کړی دی چې د قرآن کریمونو المارۍ ده یو ځای کې او بیا په هغې باندې پوړۍ جوړې شوي دي، نو د پوړۍ حکم جدا دی. په هغې باندې چې سړی خیږي نو دې کې د قرآن کریم څه بې ادبي نه راځي. دویم سوال جواب دا دی چې نفلي روژه کې هم دغه مسله ده چې نفلي روژه هم اختیاري عبادت دی، که تی نیسي که نه نیسي، خو چې کله دې ونیول او بیا دې په څه وجه باندې ماته کړه نو بیا د هغې قضا لازمي ده. یو بل سوال کړی دی چې یو کس مثلا کار ونیسي ټیکهدار وي، هغه مثلا په 10 میلیونه یعنی د ایران خبره کړې ده چې ایران کې په 10 میلیونه باندې یو کار ونیسي او هغه بیا نور مزدورانو ته په 15 باندې ورکړي، دا څنګه دی؟ جایز ده؟ یو بل سوال کړی دی د مفقود د مسلې په باره کې مخکې ما وضاحت کړی، نو دوی وایي چې مثلا دا ټول مراحل ختم شي او بیا د ښځه د بل خاوند سره نکاح وکړي، بیا اول خاوند راغی، چې اول خاوند راغی نو دویم سره بس اټومیټک نکاح ختم شوه، دا اوس هم د اول خاوند په نکاح کې ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی د نفلو په باره کې، نفل چې کله سړی شروع کی نو بیا په ده باندې لازمیږي، که چېرته یې مات کړه نو بیا به د هغې قضا راوړي. د نفلو په باره کې مسله دا ده چې دا اختیاري عبادت دی، که سړی کوي نو ډېره ښه ده او که نه کوي د اختیار لري، خو چې کله د شروع کړه نو بیا په شروع سره لازمیږي، بیا به یې که مات کړه نو بیا به یې وروستو بیا کوي، یا مثلا هغه وخت تیر شو نو بل وخت به بیا کوي. بل سوال کړی دی چې د یو کس په قمیص باندې شاته تصویر وي عکس وي، نو تصویر چې په جامو باندې وي که هغه مخکې وي که شاته وي ټولو صورتونو کې مونځ مکروه ده. یو بلو د فیسبوک څخه خبره کړې ده چې 1100 کاله مخکې سپوږمۍ د کعبې سره برابره شوې وه، اوس بیا داسې وشوه، دا بې ځایه خبرې دي. یو بل سوال کړی دی و یو ملګری دی هغه زما په پاسپورټ باندې یو ګاډی لیږي پاکستان ته او ما ته د هغې په عوض کې دی څه پیسې راکوي، نو دا جایز دي او جایز دي؟ یو بل سوال کړی دی امام پسې سورت فاتحه ویل، امام پسې چې ولاړې نو فاتحه ویل دا د امام وظیفه ده، ته به خاموش ولاړې. نبی علیہ السلام فرمایي من کان له امام فقراءة الامام له قراءة، چا د پاره چې امام وي نو د امام قرات دا د مقتدی قرات. یو بل سوال کړی دی چې یو کس په یو ځای باندې زخم وي که لاس وي که بل ځای باندې وي او وینه ترې روانه وي، نو دی به انتظار کوي چې کله وینه ودرېږي هغې نه پس به دی اودس کوي، اگر که دنه جمع لاړه شي یا اول وخت تیر شي دی به انتظار کوي چې کله وینه ودرېده هغې نه پس به اودس وکړي بیا به مونځ کوي. خو که دا وینه همداسې جاري وه تر دې چې د مانځه ټول وخت ختم شو او آخري لمحات پاتې دي، آخري یو څو منټه پاتې دي، اوس هم وینه نه ودرېږي، نو بیا به دا اودس وکړي، بیا که وینه روانه وي نو هم د مونځ صحیح دی.